کتونکو علب خان شرپوی یم، ملګري را سره محمود جان عمرزی دی، ولاړ چرته یم. دا خو به د دیر خلکو ته پته لګي چې دی چرته ولاړ دی. خو یو پرامنه ماحول، ښکلې شنې ونې، سیندونه، پرفضا مقام، او بیا د مینې نه ډک خلکه، مهمان نواز خلکه، میلمه دوست خلکه، د جنګ جګړو نه لرې خلکه، د تاویلې ماویلې بغض نه لرې خلکه، د کینې نه لرې خلکه، هغه د دیر دغه خلکه یادیږي او په دغه سیمه کې موجود یو. مینې راوستي وو، محبت راوستي وو، روغ تندي راوستي وو، اخلاص راوستي وو، او بیا د پل وهاب سواتي مینې راوستي وو. یعنې دغه ټول هر څه چې کوم دی موږ هغه کې ډېر د پخوا نه لیدل او کوشش هم کوو چې یاره دې پیرې ځو د هغه سلام به کوو. نن موږ د هغه سلام هم وکړو. د هغه ملګرو، رشته دارو ډېر زیات عزت راکړه. په دغه سیمه کې یو، ګرځو به، خو ضروري کولم چې یاره د تاسو سره خو دغه ماحول هم شریک کړو او دغه مینه هم در سره شریک کړو. څو خبرې د دیر په خلکو باندې مو کړو. پل وهاب سواتي یو ښه سوشل اکټیویست، د صحافي جراثیم پکې موجوده، یو ډېر ښه سیاسي ورکر، یو ډېر خدمتي انسان، د بغض کینې نه لرې انسان، د تاویلې ماویلې نه لرې انسان، همیشه په اصولو باندې قایم